بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم د قرآن پاک تفسیر شروع کول نه مخکې څه کومې ضروري خبرې دي هغه مو شروع کړي دي. مو مکی اور مدنی چوتې لشي دا مو بیان کړلو. مکی اور مدنی آیتونو څه خصوصیات دي دا مو بیان کړلو. قرآن پاک تدریجا نازل شولو ویلی نازل شولو دی کی څه حکمت تا اټول په یو ځبنې ویلی نه نازلېدلو دی کی څه حکمت و دا مو بیان کړلو. اوس مو دا بیانو چې قرآن پاک حفاظت څنګه طریقې سره شوه ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې به څه کله قرآن پاک نازلېدلو چونکې یو آیات به نازلېدلو کله به سورات نیم کله پورا نازلېدلو به مختلف آیاتونو ذرات مختلف حالتونو مناسبت سره څه کله کېدو مغه به قرآن پاک الله پاک نازلولو ټیم سره. دې وجه نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا خبره ممکنه نه وه څه قرآن پاک هغه ټیم کې کتابي شکل کې ولیکل شي محفوظ کړل شي. نو ابتدا د اسلام کې یعنی اسلام شروع کې د قرآن پاک حفظ باندې ډېر زور ورکړی شو چې تاسو قرآن پاک حفظ باندې یاد کې. نو قرآن پاک به څه کله نازلېدلو نو د هغه الفاظ به هغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیه السلام سره مغه صوت په زوی باندې ویلو. الله جل شانه تو فرمایي چې کله ته جبرئیل علیه السلام قرآن پاک راوړي هغه ته یې به تو سره مایا صبر کوا ووري تو باندې به هغه مزد کوو. لہذا جبرئیل علیه السلام به کله قرآن پاک نازل کړلو او ته یلو به بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوریدل نه بعد هغه یود و ځکه چې کله به جبرئیل علیه السلام ته به هر کولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قرآن پاک دور کولو او کتابونو درو پر لیکلي چې کوم کولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کېدلو په دې کول باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیه السلام سره دوی پر دور کړو. نو الله پاک باغه قرآن پاک باندې دولو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام هغه ته به د قرآن پاک معنی هم خیری او سره بدا هم وته لو چې تاسو قرآن پاک زبانی زکه الفاظ به هم وته خیلو. نو صحابه کرام هم دغه عادت و چې صحابه کرام به قرآن پاک یادولو او یو بل صحابي نه به زیات کوشش وکړي دا کولو بلکې بعض صحابه کرامو بیبيانو هغه خدانو منا نکاحونه کولو څو ته ویلو به ته متخیل نکاح کې مہر مار کوه ته مو ته نکاح کې کوم مہر غي هغه مو باندې ته قرآن زدا کا یعنی قرآن زدا کړه به هغه مہر کې دوله دا قرآن مہر کې دوا شي کنه شي دا ځون ته مسله ټیم سره ان شاء الله کیږي. خو بهر حال صحابه کرامو دی بیبيانو هغه مہر کې به قرآن پاک تعلیمونه وختلو هغه به قرآن پاک تعلیم کولو په سلو صحابه کرامو هغه خپل هر څه پریدولو روغلو مجید نبی صلی الله علیه وسلم کې دیری ولګولي اصحاب صفات وتلی شي هغه د قرآن پاک زده کړ کې ولګیدلو ژوندۍ اندې لپاره وقف کړله. هغه قرآن پاک صرف یاد نه کړلو بلکې د شپې المنزونو کې به هم د قرآن پاک هغه کولو یدول به او دور به کولو. عباد ابن صامت رضی الله عنه فرمایي سکلا به یو سړي هجرت کولو مکه مکرمه نه مدینه طیبه ته نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مصحاب انصاریانو صحابه کرامو ته حواله کړلو. دې لپاره هغه باندې قرآن پاک زده کو. مسجد نبی صلی الله علیه وسلم قرآن زده کولو لپاره یعنی کوم خلکو باندې به قرآن پاک صحابه کرامو زده کولو مسجد نبی صلی الله علیه وسلم کې بدوره شروع شولو. صحابه کرامو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم و فرمایلو چې تاسو لکه ډیر تیز ما د مغالطي خطر ده ورکی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر کام ټیم کې صحابه کرامو یو داسې جماعت تیار کړل شو یعنی تیار کړل چې هغه د قرآن پاک بالکل زبانی و تیار شو. په دې جماعت کې خلفای راشدین نه علاوه حضرت طلحه حضرت سعد حضرت ابن مسعود حضرت حذیفه ابن یمان حضرت سالم مولا ابی حذیفه حضرت ابو هریره حضرت عبدالله ابن عمر حضرت عبدالله ابن عباس حضرت عمر ابن عاص حضرت عبدالله ابن عمر حضرت معاویہ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن صاحب حضرت عائشہ حضرت حفصہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم وعنہن داور کی تیار شولې او تیار شولو چې دغه قرآن پاک بالکل زبانی یادو. غرض دغه ده چې د اسلام په ابتدا کې زیات زور په د قرآن پاک حفظ باندې ورکړل شو چې تاسو قرآن پاک حفظ باندې یاد کې چونکه هغه وخت کې حالات اندغه او دی واجب هغه زمانه کې د لیکلو او د یلو تعداد ډیر کم وو. کتابونو شي کولو لپاره پریس وغیرہ ونه نو دا ذریعہ موجود وي
دې وجې نه صرف په لیکلو باندې اعتماد نه وکړلی شو او که چېرته دغه اعتماد په لیکلو باندې کړی نو قرآن پاک به دومره زیات بې پیلو نه وشوه خو نه به دا قابل اعتماد وه نو دې وجې نه اهل عرب چې کوم دي هغو ته الله پاک داسې حافظې ویر کړلې صحیح یوه کاسته به په زرو زرو باندې شعرونه یاد وو او دومره یو معمولي غوندې دیهاتي به هغه ته خپل خاندان نسب پوره ورته یاد دا خبرې دا چې د خپلو دیواسیانو نه مې به ورته یاد وي چې دې اوس مور فلنکۍ وه دې پلار فلنکی و داسې نسلونه به ورته یاد وو د قرآن پاک د حفظ برکت دغه و چې الله پاک هغو ته دومره مضبوطې حافظې بیا ویر کړلې قرآن کریم د حفظ ایدول نه علاوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا لیکلو هم او د دې اهتمام به هم کولو حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرمایي چې زه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د وحي لیکلو دپاره به ورسره وم څه کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وحي راغلله نو دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډېر زیاته ګرمي ونه لګېدله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جسم مبارک نه به د خیلو څه کومې دي کترې به ونه روانې شولې او هغه به ونه داسې رتلېدلې لکه موتیان کسې بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کیفیت ختم شولو نو بیا به یا د چیشي والا اډوکه و یا به چیشي والا ډوکه و آب مور وړلو یا به بل څه ټوکړه و آب مور وړلو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مو ته یلو مو به غالي کلو کله به څه مو قرآن پاک ولیکلو نو هغه نه بعد به مو باندې داسې بوجو موځو گویا د خپې مو له موتې شولې او مو ته به دا ډور وڅو کېدای شي زه سر په خپو باندې چک نه شولې قرآن پاک څه کوم هغه او زور به په مو باندې مو به محسوسولو او دا سوچ مو کولو چې کېدای شي زه سر په خپل خپو باندې ونه ګرځم یعنې شیال غوندې به شوم بهرحال زه به څه کله فارغ شولم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مو ته ویل چې اوس یې واوروه نو ما به څو کله ورته اورولو او ما به کوم لیکلو نو کوم ځای کې به معمولي غوندې ولیدلي څه هغه شي ورکړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مو ته وفرمایي چې دا داسې نه ده دا داسې ده نو هغه به بیا څه کله مو برابر کړلو بیا به خلکو په مخکې مو وروړلو هغو ته به مو دا بیانولو حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه علاوه نور هم ډېر صحابه کرام داسې چې هغو کتابت وحي څه کوم فرایض و هغه یې انجام کړي دي یعنې هغو هم دا لیکلي دي چې هغه کې خلفای راشدین حضرت ابی بن کعب حضرت زبیر بن عوام حضرت معاویہ حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت خالد بن ولید حضرت ثابت بن قیس حضرت ابان بن سعید وغیرہ رضی اللہ عنہم دا بطور خاص قابل ذکر دي چې دغه هم وحی لیکله یعنی د قرآن پاک څه کوم ایتونه دغه به لیکلو عثمان رضی الله فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم معمول دغه چې کله به قرآن پاک څه حصہ نازله شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم څه وحی یعنی کاتبی وحی څه ویل شي دا چې به ایتونه لیکلو هغه ته به هدایت وکړلو چې دغه آیات فلنکی آیات پسې ولیکې دا سورت فلنکی سورت پسې ولیکې دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو هغه زمانه کې عربو کې د کاغذ څه رواج نه بلکې کاغذ ډیر کم و دې وجې نه قرآن پاک آیتونه دا به زیاتره په کوڼو باندې لیکلی شو یا په چمړو باندې به لیکلی شو په څرمنو باندې یا د خجورو په پاڼو باندې به لیکلی شو یا د بونچ کوم دا بونچ باندې به لیکلی شو یا به د ونو په پاڼو باندې لیکلی شو یا د ځناورو څه کوم اډوکي دي هغو باندې به لیکلی شو البته کله کله به د کاغذ والا ټوکړې هم استعمالېدلې لکه څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانې کې متدا پاتې د هغه زمانه کې عمر فاروق رضی الله عنه کله خپل خور ته ویرغلو هغه سره د قرآن پاک آیتونه په پاڼو باندې لیکلي شو هغه پټې کړي بیا عمر رضی الله عنه وکتلې اوږده واقعه ده نو کله کله به د کاغذ په پرچو باندې هم لیکلی شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د قرآن پاک یوه نسخه وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه په خپل نگرانۍ کې لیکلي وه اگر چې هغه دا نومونه مرتبه نه وه لکه د نن سبا قرآن پاک کوم لیکلی شوی داسې نه وه یعنې صورتونه وو خپل ځای کې پرشو باندې خڅې یو ځای کې و څه په بل ځای کې و داسې یعنې اورېدلي پرته وو نو صحابه کرام پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د سوره نسخې وي هغه کیفیت دغه و هغه متفرق یعنې بیل بیل شیانو باندې لیکلي شي وو څه په چمړو باندې څه د ونو په پوڼې باندې څه په اډوکو باندې مکمله نسخه نه وه یو صحابي سره به یو سورت و بل صحابي سره به لاس سورتونه و چا سره به 5 سورتونه و چا سره به معمولي آیتونه و بعض صحابه کرامو سره به داسې هم و څه هغو سره به آیات هم او تفسیر به هم سره لیکلی و دې وجې نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپلې زمانې کې دا ضروري وګڼله څه قرآن پاک چونکې منتشر حصو کې بېله بېله پروت ده نو د دې وضع کول پکار دي نو هغه دا کارنامه دې وجې نه وکړله سدیدی تفصیل زید بن ثابت رضی الله عنه فرمایي چې جنگ یمامه نه فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وارث موته پیغام راوستولو چې زه هغه ته ویر شم یعنی زیره وغوښتله او چې زه کله ویره لازو کې عمر فاروق رضی الله عنه موجود و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه موته وفرمایلو چې عمر اوس موته راغلو موته دا خبره وکړله چې جنگ یمامه کې قرآن پاک کوم تکړه تکړه غاړ غاټ حافظون و هغه اکثر شهیدون شولو نو که داسې حافظون شهید کېږي نو د قرآن پاک څه د کومه حصه ده دا به بې پکي پاتې نه شي قرآن
د یعنی یو قسم ته ختمېدلو اندېشه ده ډور ده دې وجې نه قرآن پاک به بیا ختم شي. نه یې مور رایي دغه ده څه ته خپل حکم وکړه څه د قرآن پاک در جمع کړلی شي. یعنی عمر رضی الله عنه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا خبره وکړه ته حکم وکړه. نو مو عمر رضی الله عنه دا ویلو چې دا ډېر مشکل کور دی دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کړه دا زه څنګه وکړم. نو عمر رضی الله عنه ته جواب کړي په خدای مو د قسم وي زه دا کور بهتر او بهتر نه بهتر ده دا وکړه. دینه بعد عمر رضی الله عنه بار بار مو ته دا کیسه وکړه ته دې پورې چې مو سینا ور باندې الله په کولو کړله شر صدر مور باندې وکړلو. اوس ایمو رای دا ایمو هم اندغه رای د عمر رضی الله عنه کوم خبره کوي نو زم اندغه وکړه څه د قرآن پاک سره جمع کړلی شي. نو بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه مو ته ویلو څه ته ځوان هم او سمجدار هم او ته په باره کې مو ته څه بدګماني هم نشته. ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې کتابت هم کړی دا هغه مخ کې لیکل هم کړي دا. لہذا د قرآن پاک دغه آیاتونه ته کوم ځای نه تلش کولی شي دا ترجمه کا. نو زید بن ثابت رضی الله عنه فرمایي په خدای مو د قسم وي که چې د مو ته دا ویلي چې دا غار ډانګ یا د غار دي نه یو نه بل څه ته یوسه مو باندې به دوره بوج نه وه لکه د قرآن پاک د جمع کول باندې او مو ته چې دا کله خبره وکړه مو باندې کوم بوج څه جوړ شو دوره بوج کله مو باندې نه ده جوړ شوه. زه دا کور څنګه وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ده کړه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي په خدای مو د قسم وي صدیق کور کې دا بهتر نه بهتر کور دا وایي کار جمع کا هغه مو ته بار بار ویلو الله په کې مو سیناور باندې کلو کړله. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کوم رای هغه رای به موش ولا نو قرآن پاک آیاتونو تلش کولو کې زول کېدله کوم څه د خجورو په پاڼو باندې لیکلي شي یا په څانګو باندې لیکلي شي یا د ونو په پاڼو باندې لیکلي شي یا مختلفو خلکو سره په سینو کې پرتو مو د قرآن پاک جمع کول شروع کړلو. لہذا عثمان د زید رضی الله عنه څه د قرآن پاک آیاتونو جمع کولو څه کړي څنګه طریقې سره جمع کړي دي او دې کې څنګه مشقت برداشت کړی څنګه تکلیف برداشت کړی ان شاء الله دا به مو مخکې بیا یو. بهرحال د قرآن پاک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه کې څنګه موجود وو او څه طریقې سره موجود وو صحابه کرام څو کې کړي دي دا مو بیان کړلو. مخته عمر فاروق رضی الله عنه او ابوبکر صدیق رضی الله عنه په حکم سره دا زید رضی الله عنه څخه ویل شو ته قرآن پاک را جمع کا. اوس کې زید رضی الله عنه د قرآن څنګه را جمع کړلو مزید به ان شاء الله دا به مو بینو. الله تعالی د مو تاسو په خبرو باندې پوهه هم نصیب کی سمجھ هم نصیب کی. واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین.